د کفالت سیستم د سعودي عرب نه ختم شو. دا خبره رښتیا ده که دروغ دي؟ د دې په بدل کې اقامه ممیزه سیستم راغلی دی. آیا واقع ټول د کفالت سیستم ختم شوی دی که نه؟ زما نننۍ ویډیو دې باره کې دا ویډیو به تاسو پوره ګورئ، ویډیو به لایک کړئ او د ملګرو سره به لازمي شیر کړئ. زه پوهیږم ډېرو غټو سوشل میډیا والا خلکو په دې باندې ویډیوګانې جوړې کړې دي چې د کفالت سیستم د سعودي عرب نه ختم شوی دی. دا مکمل دروغ وایي. زه هم نن هم د کمپنۍ په کفالت کې تاسو به هم یې څوک د کفیلانو سره دا دروغ دي. ګورئ دوستانو، د کفالت سیستم په سعودي عرب کې لا اوس هم شته دی او دا نه کېږي. ګوره کوم کسان چې په کمپنو کې راشي یا که دا په یورپ کې دا په کوم ملک چې دا به خامخا یو کمپني یو کفیل دا به د هغې ذمه داري، دا به هغې له اقامه جوړوي، دا به هغې له هر څه کوي. البته د ګرین کارت په طرز باندې په سعودي عرب کې یو سیستم راغلی دی چې هغې ته اقامه ممیزه وایي. دا اقامه ممیزه د چا دپاره ده؟ ویډیو تاسو ټول وګورئ چې زه تاسو په ترتیب باندې پوهېږم چې په سعودي عرب کې څوک په خپل نوم باندې بزنس کول غواړي، یعنې د هغې سره ښه بلا شی پیسي، یعنې زه به تاسو په کلیر کټ په دې باندې پوهه کړم چې که ته د یو کال دپاره اقامه ممیزه یعنې ګرین کارت حاصلې نو ستا سره به کم از کم د یو لاک ریال به تا سره چې هغه ګرین کارت د یو کال دپاره واخلي. او که د آل لایف دپاره اخلي دغه اقامه ممیزه نو د هغې فیس چې کوم دی هغه 8 لاک ریال دی. او دا به ته کلیر کړې چې تا سره دا بزنس چې تا سره چې څومره پیسې دي دا دې د کوم ځای نه راوړي دي، یعنې ذرایمدان دا به ته ګورمنټ ته به دا ته دغه کې او شور کې په دې باندې چې پیسې تا سره د کوم ځای نه راغلي دي، بزنس وغیره. د بزنسمینو خلکو دپاره چا سره چې ډېر شي پیسې بلا پیسې دا اقامه ممیزه دا د هغو حاصلولی شي. نو کوم خلک چې دا خبره کوي چې کفالت سیستم ختم شوی دی نو دا دروغ وایي. البته اقامه ممیزه سیستم راغلی دی. کوم خلک چې په سعودي عرب کې په خپل نوم باندې کاروبار کول غواړي، هغو سره ډېر شي پیسې او د آل لایف دپاره هغو حاصلولی شي، یعنې 8 لکه ریاله ورسره نو اقامه ممیزه به واخلي. چې اقامه ممیزه کله واخیسته دوستانو نو دې فایدې ډېرې دي، واقع چې ډېرې فایدې دي. په خپل نوم باندې دلته بزنس کولی شي، خپله فیملي راوستی شي، شریکه اوپن کولی شي، کمپني اوپن کولی شي، ځمکه اخیستی شي، دکان اخیستی شي. البته په 3 ځایونو کې ځمکه نشي اخیستی چې حرمین شریفین دي او کوم چې بارډر خواوشا کې کومې ځمکې دي په دغه کې ته دغه نشي اخیستی. دې نه علاوه چې کوم ځای کې ته ځمکه اخلي، کور بلډینګ جوړ کړه په کرایه باندې ورکولی شي، چې د سعودي عرب نه ته وځي د خروج ضرورت درته نشته دی. واپس چې راځي کوم سعودیانو دپاره چې کوم کاونټر یې مختصي په هغې باندې ته انټري کولی شي که په کومه لاره باندې راځي که نه. نو ډېر زیات فواید دي، خو دا د هغه خلکو دپاره دي کوم خلک چې بزنس مینان یو د هغو سره ډېرې زیاتې پیسې یعنې 8 لکه ریال یې ورسره یا د 1 لاک هغه د یو کال هغه 1 لاک ریال جمع کولی شي که نه. نو د یو کال دپاره هم ته هغه اخیستی شي، د بل کال دپاره بیا تجدید کولی شي، بیا 1 لاک ریال نور، بیا د هر کال 1 لاک ریال دي. او که ته د آل لایف دپاره اخلي نو 8 لکه ریاله به جمع کوې. البته زموږ په شان دي کوم مزدورکاره خلک دي زموږ سره 7 لکه ریال د کم ځای نه دي. نو کومو خلکو چې په دې باندې ویډیوګانې جوړې کړې دي نو دا بالکل دروغ وایي. کفالت سیستم برقرار دی. البته د بزنس مینانو دپاره دغه اقامه ممیزه سیستم راغلی دی. الله دې زموږ هم خپل بزنس راکړي، ټولو مسافرو الله خپل بزنس ورکړي چې موږ هم دغه ګرین کارډ واخلو، ځکه چې ازادي ده پکې، اني ټایم ته خپل ملک ته تللی شي، د کفیلانو دغه نه به خلاص شي. البته یو خبره دا ده چې د کفالت په سیستم کې بهتریانې را روانې او مزید به تاسو انشاءالله نور بهتریانې ووینئ، ډېر به دا بهتر شي. مثال په طور لکه تاسو بیا چوټي لګول شو یا دې نه علاوه چې کوم دی نو اقامه ختمه شي نو ته بل ځای ته ټرانسفر کولی شي. دې کې مزید بهتریان را روانې دي انشاءالله. دا په وخت باندې انشاءالله تاسو سره موږ شیر کوو. نو کومو خلکو چې دا ویډیوګانې جوړې کړلې چې د کفالت سیستم ختم شو نو دا بالکل دروغ وایي. مننه.